او ورپسې آیت کې سوی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. دې منافقانو کې څوک مړ شي په هغه باندې د جنازې مونځ نه کې. دا هغه واقع د پرون چې مې د کومه ذکر کړې وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې شي که نه تفصیلي واقع لږه شانته کوم لږ ټایم شته. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ته عبدالله ابن ابی ابن سلول هم چې رئیس المنافقین و که نه د هغه دغه له لاړو بیمار پرسی له اخري حالاتو د هغه بیمار پرسی له لاړو. تپوس چې کوم نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې ورسره کېناست نبي علیه السلام ته وی یا رسول الله داسې کار وکړه که نه چې ته دا خپل کپړه نه ده دا د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک په لاندې لباس استعمالو هغې ته به قمیص تحتانی وي لاندې کمیس یو به باندې نبي علیه الصلاة والسلام یو جبه ټایپ کمیس اچولی دې ته به قمیص فوقانی وي. دا فوقانی کمیس د نبي علیه السلام نه وغوښتو وایي دا ماله او د هغه مطلب دا و چې نبي علیه الصلاة والسلام دا کمیس په ما سري او دا به زما کفن شي الله جل شانو به راته په قبر کې څه نه وایي. هغه دا مطلب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے دا وغوښتو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته وی ماله جنازه و. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د جنازې په خبره باندې خاموش. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کمیس مبارک ور دا خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کمیس ورکو دی سړي دا د کمیس قابل نه. الله جل شانو په خلاف داسې آیتونه مبارکه نازلې او نبی علیه السلام کمیس ورکوي وجه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کمیس ځکه ورکړی و یو ورځ چې کله جنگ بدر کې د نبی علیه السلام تره ګرفتار شوی عباس رضی الله تعالی عنه نو د هغه سره کمیس نه و د هغه سره او هغه و د جسم نه ډېر غټ نو چا کمیس پې نه برابرېدو. عبدالله ابن ابی ابن سلول ول خپل کمیس ورکړو داسې وله ورکړو د پیسو نه داسې تبرعاني وله ورکړو وی دا واله بس. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په یې خوشحاله شو. دغه یو حرکت ته عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق باندې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خوشحاله شو. بیا چلو شو نبی علیه الصلاة والسلام چې دا کمیس ورکو اغله د دې یوه وجه دا وه چې د څومره احسانات دي زما سره شته خو نه خو دا یو احسان یې چېرته و چې دا مته زه واپس کړم چې الله جل شانو پوره سزا ورکړي. دا یو احسان یې مته واپس کوو. پوهېږې په دې خبره د دې د وجې نبي علیه الصلاة والسلام کمیس ورکړو. دویمه خبره دا ده د قرآن مجید آیتونه مبارکه دا وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام ته هر انسان ته خصوصا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یو حکم دی چې واما السائل فلا تنهر چې کله سوالګری تا نه سوال وکړي نه هغه محرومه کوه مه. د نبي علیه السلام نه خو د سوال کړو ځکه نبي علیه الصلاة والسلام له کمیس ورکړو. دا د نبي علیه السلام شان و واما السائل فلا تنهر سوالګری به نبي علیه السلام داسې نه پرېږدي. او یا دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ذاتي مسله وه او بیا چې کله شریعت مسله راله نو بیا چلو شو بیا د جنازې وخت راغی. دا عبدالله ابن ابی ابن سلول چې کوم د عبدالله ابن ابی ابن سلول زوی و هغه ډېر لوی صحابي و بهترین انسان و ډېر صلاحیت والا انسان و. هغه راغی نبي علیه الصلاة والسلام یا رسول الله بابا هغه مې مړ شوی دی او ته یې جنازه وکړه. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک روان شو. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ودرېدو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راغی مخې ته ورته ودرېدو یا رسول الله دا څوک دی په د جنازه کې ستا د بیبي بې عزتي کړې د حضرت عایشې د ام المؤمنین د تمام مؤمنانو مور و د هغې بې عزتي کړې و هغه بهتان یې چې پرې لګولی و. په صورت نور کې تاسو ویلي په رمضان المبارک دا هغه سړی د هغه جنازه کې یا رسول د دا کړي نبي علیه السلام فرمیل قلار شو عمر مانه قلار شو جنازه. دا نبي علیه السلام ګوره ذاتیات د نبي علیه الصلاة والسلام ده. او چې شریعت راغی الله جل شانو فرمایي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. اے نبی علیہ الصلاة والسلام دې منافقانو کې که څوک مړ شي د هغه په جنازه باندې به نه ودرېږي د هغه جنازه به نه کې. الله جل شانو دا فرمایل چې حضرت عمر څه وایي دا ټیک وایي. بس حضرت عمر چې څه وایي دا ټیک وایي. ښه کوم ځای کې عمر خبره کړې الله آیتونه نازل کړي داسې عجیبه. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل لو کان بعدي نبي لکان عمر که ما نه پس پیغمبر وی عمر به وی چې خولې خوځولې الله آیتونه نازل کړي. داسې لوی صحابي تیر ولا تصلي على احد ولا تصلي او مزمک على احد ويو کس باندې منهم د دین ماته چې مړ شي ابدا همیشه. دا یو خبره. ولا تقم على قبر او دی په قبر هم مه ودرېږه. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل ټیک جنازه به ونه کما دې کوم ځای کې دفن شي هلته به لږ ورشه. نبي علیه السلام مبارک طریقه وه چې کله به یې جنازه وکړه بیا به راغی د قبر خواله
او د قبر والا سره به دومره ټایم تیرو د نبی علیه السلام ترتیب دا دومره ټایم به د قبر سره تیرو د دفن نه پس چې څومره وخت کې یو څاروی هغه ذبح کړی شي اوښ هغه ذبح کړی شي بیا هغه حصي شي او خلکو له تقسیم کې دومره وخت په نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه مړي سره تیرو دی ناشنا ځای ته راغلی دی چې موږ سره لږ ساعت تیر چې دی مانوس شي دې ځای سره دا به نبی علیه الصلاۃ والسلام دونه ساعت تیرو لکه تاسو کړي دي داسې او بیا یو عالم بیان هم کوي دغه طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په قبر باندې به ودرېدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر باندې پاسه ودرېدل دا مطلب نه یعنی قبر ته ودرېده دا مطلب هغه دعا دپاره د هغې د استغفار دپاره نبي علیه صلات وسلام به دعا غوښته قبر خوا کې به ودرېدو نبي علیه صلات وسلام یو طریقې او مخکې هم تاسو ته ذکر کړی نبي علیه السلام به په کومه طریقه قبر ته ودرېدو او دعا به یې کوله امام نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې ذکر کړي نو دلته الله ورته دا هم فرمایي دې نه منع ولا تقم علی قبره د دې خبیثه په قبر باندې مه ودرېږه د دې خبیثه په قبر باندې هم چېرته ونه درېږي انهم کفروا بالله ورسوله ځکه دا کافر دي په الله باندې او پیغمبر باندې صلی الله علیه وسلم وماتوا او دی مړه شوي دي او هم په داسې حالت کې دي فاسقون فاسقانو الله فرمایي یا ایها النبی اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم حسبک الله کافی دی ستا دپاره الله ومن او د هغه چا دپاره اتبعک چې ستا تابعداري وکړي من المؤمنین د مؤمنانو نه یا ایها النبی اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم حرض المؤمنین ترغیب ورکا مؤمنانو له حرض راپورته کا المؤمنین مؤمنان علی القتال په جنگ باندې د کافرو سره یکن کچریوی منکم پتاسو کې 20 شل کسان صابرون صبر کون کی یغلبو دیبا غالب شي 200 په 200 باندې و ایکن او کچریوی منکم پتاسو کې 100 سل کسان یغلبو دا به غالب شي الفن په زرو کسانو باندې من الذین پاغي کسانو کفرو چې کافران بانهم زکه بشک دا خلق قوم انداس قوم لا يفقهون چې دی نه پويږي الان اس خفف الله عنكم الله استاسو نه بوج سپکو خفف سپکو عنكم استاسو نه بوج چا الله الان اس خفف الله سپکو عنكم استاسو نه وعلما او الله تپتا دا ان بشک فیکم پتاس کې ضعفا کمزوری ده فإيكن کچریوی منکم پتاس کې 100 یو مسلمان لیډر له پکار دی
په هر قسمه جنگ کې چې هغه د غیر سره جنگي. خپل توجه هغه ختمه کی. د مسلمان مشر توجه به په دوو قسمه خلکو باندې، یو په الله باندې او بل په چا باندې؟ په مسلمانانو، په مؤمنانو باندې. مسلمانان صرف نه، مؤمنان. په دې باندې به د یو مسلمان لیډر، د مسلمانانو د یو قائد، د هغې د مشر نظر وي. نه کله چې یو بادشاه یو مشر، بس که هر مشري، خو د یو قوم مشر چې کله هغه په الله نظر وساتي او په مؤمنانو نظر وساتي او د نور نه خپل هغه توقعات کټ کی، نو بیا الله جل شانو د په هر ځای کې امداد کوي. دی به داسې کوي. دا د مؤمن مشر، د مؤمنانو چې کوم مشري، دا به د هغه صحیح، دا به د هغه صفت. زمونږ غټ یو نقصان دی. نقصان زمونږ دا دی که هر ځای کې مونږ مشري کوو، که مونږ یو سیسټم چلو، یو ترتیب او تربیت ته مونږ هغه کوو، نو په هغې کې مونږ کره او کوټه نه ګورو، خو هغه اختیارو. صحیح ده؟ مثال درکمه، داسې لږ شان په وړه سطح باندې د جومات ته امامت دی او د دې جومات مشري ده. زه د دین یو کار کوم، د قرآن مجید تدریس کوم، تفسیر پڑھاوم، ماشومانو ته سبق خیم، امامت کوم. زموږ یو جومات و، هغه جومات تقریبا د هغې 1940 او د 1950 جومات و. د هغې د نوي جوړولو سره له موقع راله. نو بیا چې مونږ خپل فنډ ته وکته، نو مونږ سره په فنډ کې صرف 80,000 روپیا پرتې وي، هغه هم چا چپه کړې، اوسه پورې نه دي راکړي. نو زمونږ دونه وسم نه کېدو چې مونږ دا جومات وران کړی وی، ځکه په دې هم خرچه راځي که نه، مزدور به نیسي، دا به ورانوي. دونه وسه هغه زمونږ نه کېدو. او بیا د مشرانو بس توجهات دي، متوجه کېدل دي الله جل شانو طرف ته. څه د پاسه 3 کروڑه روپۍ په جومات باندې ولګېدې، موږ ته پته نه ده لګېدې. الحمدلله. خو یو مسله ده چې جومات جوړ شو، خو بار بار په هر اعلان کې دا ویلی شوي او په هر جمعه کې دا ویلی شوي چې دلته به حرامې پیسې موږ له څوک نه راوړو. د چا روزګار چې معمولی مشکوک موږ د هغه نه پیسې نه اخلو. د دې سیس فایده دا وه چې جومات هغه ظاهري طور باندې ښه تعمیر شو الحمدلله، او باطني او روحاني تعمیر هم د هغې ښه ښکلی روان دی، په قرآن او په حدیث باندې، د وړو په سبق باندې. او چې څه دي بس الحمدلله خپل وس مطابق هر انسان په هغې کوي. داسې ده. صحیح ده که نه؟ دا ولې داسې وشوه؟ وجه وه کله چې د یو قوم مشر هغه الله اسره کی، څوک؟ الله، او دا هغه ناس تپاسته د سمو خلکو سره شي، یعنی اعتماد په الله وکړي او په مؤمنانو باندې وکړي، بیا الله جل شانو کارونه ټوله اسانوي. دې آیت مبارک کې الله جل شانو دا ذکر. اوس که چېرته زمونږ مشرانو دا خبره کړې وې چې مونږ حرام او حلال نه ګورو، راوړو به دې جومات کې به لګو. دا جومات چې څنګه تاسو ته ښکاري دې نه هم ښکلی جوړ شوی. اوس پکې دا تور ټایل لګېدلی او سپین ټایل لګېدلی، بیا پکې ګولډن لګېدلی وی یا وایټ ګولډ والا چې کوم ټایل دی هغه پکې لګېدلی وی. او په دې کې به هغه روحانیت نه وی، کوم روحانیت چې الله ته مطلوب دی، الله جل شانو غواړي. نو په دې کې د قرآن رنګ او بوی وی او نه خوند، نه د احادیث مبارکه او نه دین، او تقریبا تمام کارونه وی کېږي کوم د دین کارونه دي، بس په یو خاص حد کې دننه کېږي چې څومره پکار ده. الحمدلله فایده کوي.
تاسو ډیر بار یې کم دلته تقریبا ماستن درس لرازه یا مونږ لرازه او مونږ خو دلته یو ته ډیر لګه پته لګي تاسو ته لګه کمه پته لګي نو مونږ ته زمونږ الحمدلله دا غوړه ستوا په غټه سطح باندې زمونږ سیاست ته او زمونږ بادشاہت الله جل شانو دا غي د پارم ذکر کوي چې یا ایها النبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین ستا اعتماد په دوه سيزونو باندې یو په الله باندې یو په مؤمنانو باندې دین علاوه بل چا سره ستا سکار نه کاغه په وړه سطح باندې کا په غټه سطح باندې لکه ته وی چې لکه مکه وداسي مؤمنانو خلکو سره خلک تعلق ساتي اعتماد والا خلکو سره سم خلکو سره او په الله اعتماد په الله بستا امداد کې ورسته بده کې نه غلط خلکو سره ناس ته دي ځان سره کینول دا زموږ مجبورې دي څه دي نه یاد ساته چې په الله تا څنګه ګمانو کو الله سره غشانتی کوي کتا الله چې څه غواړي چې دا اسرکا دا غینه علاوه تا بل څه اسرک نه الله به دغه ته اوس پاري وایي په دې الله غي تسپاري سره او الله بیا په هغه کې انسان بی عزت کوي ګوره دا میاد سات ځکه چې الله جل شانو خلاف ته او الله جل شانو باندې بدګماني وکړي چې الله زما سره نه دی بس الله به جوړي ما پنی ملار کې پری دي په الله مې اعتماد نشته چې کله انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله فرمایي حدیث قدسی بخاری شریف کی روایت ہے صحیح حدیث قدسی الله فرمایي چې انا عند ظن عبدي بي زه د خپل بنده د ګمان سره چلیږم چې په ما څنګه ګمان کې زو سره غشن چې دا الله نه انسان اسرخ په لکټ کی او چې الله سره غواړي چې په دې باندې بستا اعتماد دي د اغه نه د انسان اعتماد مات شي نو بیا به الله جل شانو نور تمام غلط سيزون تسکی الله به پری دی اغه په الله جل شانو باندې اعتماد زموږ والد صاحب رحمت الله علیه کنه ناکله به سم مسله را لمغه وی جی پلان کې اشتا هغه موږ ته خواندل بچی دا سیمو آئے ایسا کوئی زبنه یم او تاسو په غیر الله باندې اعتماد کوي دا الله جل شانه د ذات نه علاوه بچا اعتماد نه کوي ځکه دا داسې خلک دي دا هم په یو کار ورواچوي بیا بدنه سیټ تشي ځکه دا هغه په شیرګل کې دا یو کال تجربه وه وایي داسې خلک چې هغه ډېر نږدې دي ما سره د 500 کال تعلق دی زما سره زه د پاغي باندې اعتماد نه کوم ولې اعتماد پچا پکاري الله جل شانو په ذات باندې پکاري ټول دنیا یو طرف ته شي یو ابراهیم یونس وزو پشپګ میاشتې اور باندې چې هغه جمع کړو خشاکونه یو ابراهیم علیه السلام دا ولې خدای اعتماد سره په الله جل شانو باندې چې کله اور ته ورځو کنه اور ته ورځو فرشتي رالی جبريل لاغه نور د باران فرشتي رالی او حضرت جبريل ته الک حاجت یا ابراهیم اے ابراهیم استاس ضرورت شتا سونه ضرورت وخو اور ترا پریوزی اور تا ناغه تسوي اما الیکما فلا تاسو دوانو ته می ضرورت نشته اما الی الله فنعم زما ضرورت چاته ده سوک چې من دی اور ترا رسي غزاد ته می ضرورت بیا الله جل شانو تمام اسباب سیټ تکړه او براه راس اور تسوي قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم دا ولي الله جل شانو دونه مضبوط اعتماد موجود کله چې اعتماد د انسان ډیر کارونه داسې چې مونږه اسه ټرای کوو کمزوري خلک یو او ټرای کوو کله نه کله چې واقعي دي چې الله به زموږ امدادو کوي کنه او اسه ځان د سیو خو ځان د نیک کو کنه یو کار ته مخامخ شو او الله جل شانو اسره کړه کې یریګم الله جل شانو آکار دا سر ته ورسې کنه او داس د مشکلاتو نه مو ساتي چې مونږ حیران شو دا څنګه وشو حقیقت حال دا غلک شان اعتماد د چې داغه حیثیت نشته سره بیا چې ډېر اعتماد وکړي د الله جل شانو په ذات باندې نو اوسه پورې ما څوک نه دی لیدلی چې د لوګي نه مړ شوی چې لکه اوس که چېرته داسې خلکو ته خبره کوي هر چا ته کوي خبره او دا ورته ووایي چې لکه دروغ موایده وایي چې دروغ نه وایم نو څنګه به دنیا کې چلیږم دو نمبري مه کوه دو نمبري چې نه کوم د خلکو سره به څنګه چلیږم فراډونه مه کوه نو چې نه کوم نو چلیږم به څنګه یا خو دا خلک ما نه پرېږدي ځان سره هلکه دا شوشا مه کوه ریاکاري مه کوه چې نه کومه څه کې یار دنیا ده نو خورم به د کم ځای نه اسکم به د کم ځای نه پروټوکول او عزت به د کم ځای الله جل شانو چې دا بنده کله حرام کار کوي ناروا کار او دې دا وایي چې خورم به د کم ځای نه اسکم به د کم ځای نه الله جل شانو فرمایي دی بنده ته مخامخ
چې من اوصل الیک الغذاء وكنت جنینا فی بطن امک، ای ظالما ته چې د مور په خېټه کې هلته د رزق چا درکړو، سود دې کړو، دروغ دې ویلو، فراډونه دې کړو، هلته ما ته رزق در رسولی دی، اوس ته دا فکر دی ته زما د عزت پسې کېږي، زما د شهرت پسې کېږي، او زما د سټیټس پسې کېږي، او زما د رزق پسې کېږي، زما د مال و دولت پسې کېږي، زما د بنگلې پسې کېږي، زما د جیداد پسې کېږي. الله فرمایي هلته دله چا رزق درکو؟ الله جل شانه دغه فرمایي دی آیت مبارکه یا ایها النبی، ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم، حسبک الله، ستا دپاره الله کافي دی، ومن اتبعک من المؤمنین، او هغه مؤمنان چې ستا تابعدار دي هغه ستا دپاره کافي دي. بس د هغې خلکو سره الله اسره کا، خپل مؤمنان اسره کا. بس یا دا مطلب دی، یا دا مطلب دی چې حسبک الله ستا دپاره الله کافي دی، ومن اتبعک من المؤمنین، تا سره چې کوم مؤمنان دي دي دپاره هم الله کافي. دا مطلب دا صحیح. دا خو هغه باطنی او روحاني سيزونه د الله جل شانو د طرف نه چې موږ به اعتماد پچا کوو په الله جل شانو. خیال هم دی. خو د دې دا مطلب نه چې انسان به دنیا ته شا کي او خپل محنت به نه کوي. خیال دی محنت به نه کوي، که په جومات کې ناست دی او دی وایي چې کېږي به مړه، په الله اعتماد دی. دا خبره درسته نه ده. د اسبابو د لاندې به کار کوي، خو اعتماد به پچا کوي په الله جل شانو به کوي، خپل محنت به کوي او په الله جل شانو به اعتماد کوي. دغه شان که دی سیاست کوي، نو سیاست دا مطلب نه چې دی په آرام کښېني بس، نه دروغ به نه وي، دو نمبرۍ به نه کوي الله جل شانو. لکه ته اوس په غټه څه سیاست کوې چېرته ټول قوم مشري کوې، نو دې ته به خیال کوې چې دروغ به نه وي، دو نمبري به نه کوې، فراډونه به نه کوې، مفادات به نه سره کوې، غلطو خلکو سره ناسته پاسته دي نه به ځان وساتي. تمامو څیزونه یې ته طرف ته شي، بیا به خپل محنت کې صرف دا نه چې په الله اعتماد وکړي، خپل محنت به وکړي، د هغې نه پس په اعتماد وکړي په الله جل شانو. داسې وي انسان د دنیا، موږ بار بار مونځ کې څه وایو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه، خو دنیا هم راکړي آخرت هم راکړي. نو هغه چې کوم ظاهري اسباب دي اول انسان هغې ته محتاج دی، او د هغې نه پس په دې خپل مضبوط اعتماد په چا جوړوي؟ په الله جل شانو. اعتماد به د هر وخت کې د سره به وي، او د اسبابو د لاندې. صحیح ده. نو بیا چې دی د اسبابو لاندې په الله جل شانو اعتماد وکړي، نو الله جل شانو کله د اسبابو د لاندې د سره څه کوي؟ مدد کوي، او کله د اسبابو نه باندې د مدد وکړي. دی پوه نه شي سره چې دا د کم طرفه وشو، داسې کوي الله جل شانو. خیال هم دی. یا ایها النبی، دا اوس ورپسې د محنت تذکره د الله جل شانو فرمایي چې دا چونکې جنگ بدر واقعي دي که نه، چې الله جل شانو ستا دپاره کافي دی او د هغې مؤمنانو دپاره کم چې په ستا تابعداري کوي. د بدر واقع ده، الله جل شانو ورپسې د محنت تذکره، یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. ای نبی علیہ السلام ګوره دا خبره ځان سره یاد سه، صرف اعتماد نه دی، ته به محنت کې، دا مؤمنان من د سره محنت کوي. حرض ترغیب ورکه المؤمنین مؤمنانو ته، حرض را پورته کا، را برانګیخته کا، را پار کا، المؤمنین دا مؤمنان علی القتال په څه باندې؟ د کافر خلاف په جهاد باندې، په قتال باندې. یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. دغه ځای پورې د الله جل شانو د اعتماد او د اسبابو تذکره اوس الله جل شانو هغه دویمه چې کوم واقع تاسو ته کومه خبره او مضمون او مفهوم چې تاسو ته ما په سټارټ کې وي چې الله جل شانو سره جهاد متعلق چې کوم احکامات دي نو په هغې باندې لږ بحث کوي. الله جل شانو فرمایي دا ابتدایي حکم دی دین اسلام. الله آپشنز ذکر کوي، آپشنز یو سیزي که نه انسان ته که دا دې خوښوي، که دا دې خوښوي، که دا دې خوښوي، که دا ستا خوښه ده. الله جل شانو دغلته دې تذکره کوي چې د مؤمنانو د اعتماد پورې خبره ده. نو څه آپشنز وله ورکوي چې تاسو ځان ته وګورئ چې په څونه اوبو کې، نو کله ناکله به تاسو ډېر مضبوط یې، نو بیا به صحیح یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. که تاسو د جنگ په موقع باندې او که په تاسو کې 100 کسانی او هغه استقامت والا مضبوط کسانی، یغلبوا 200 دا به غالب شي په 200 باندې. که په تاسو کې 100 کسانی 100 کسانی دا په 200 باندې غالب شي. د یو سړي په بدل کې څو شو؟ 10 کسان. یو په 10 هم بیا کافي ده. یاد ساتئ دا خبر هم ځان سره چې الله جل شانو چرته دا تعداد نه، تعداد دا نفري، دا د الله جل شانو، الله جل شانو دا د کامیابی معیار په دنیا کې نه دی ګرځولی چې ته به جنگ الګ ګټې، ته به سیاست الګ ګټې، ته به خپل نظریات الګ ګټې، ته به خپل جسمانیات الګ ګټې، ته به خپل ریاست الګ ګټې. تا سره خلق ډیری نه په دې باندې الله جل شانو بل ځکه تقریبا سوره
بقره کې یا سورې آل عمران کې تقریبا بقره کې د اخره کې الله جل شانه د داوود او د جالوت هغه واقع ذکر کړی. الله تعالی فرمایل کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. ډیر کرته الله فرمایي دا سکیږي چې وړ ډلې یو په ډیرو باندې شي غالب شي. ډیر کرته دا سکیږي ډیر کرته ډیر دا سکیږي. الله جل شانه دا معیار نه دی ګرځولي چې ته زیات نه ته کامیابی اګه ته کم نه ته کامیاب نه دا خو معیار نه دی کامیابی. کرنا کړه کم خلک دا الله جل شانه خو صحیح ده. الله جل شانه فرمایي یکم منکم 20 صابرون که پتاسو کې شل کسان چرتا صابرون استقامت والی مضبوط خلک یغلبو 200 دی به غالب شي په چا باندې په 200 کسانو باندې. دا یو آپشن و یکم منکم 100 که پتاسو کې سل کسان یغلبو 1000 من الذين كفروا دی به غالب شي په 0 کسانو باندې. سل په 0 باندې او شل په 200 باندې یو پلس راځي. دا آپشن دی الله جل شانو. دا تاسو هم چې دا الفاظ ولې ذکر کړو صفه صفه به ویلو چې یو د لس برابر دی. دا دونه اوږده قصه ولې الله جل شانو ذکر کړه دې ځان له حکمت. نو ایکم منکم 100 یغلب 1000 من الذين كفروا و ایکم منکم 100 کبتاسو کې سل کسانی یغلبو ندیب د پاس شي غالب بشي 1000 من الذين كفروا فزروا اغه کسانو باندې کم کافران دي. مسلمان یو پکار دی د سو کافر مقابله کولای شي د لسو. الله جل شانو فرمایي دی وجه سره دی وجه دا ذالک بانهم قوم لا يفقهون. کافرو کې عقل نشته ناپوه دي بیوقوف دي. څه دي بیوقوف څنګه اصل کافر چې د کله جنگ کوي د مسلمان سره د جنگ نشي کولای د یریږي د سنا د کافر صرف یو سیس د اثر کړي دنیا ده. د دنیا نه پس خو د سنشته کنه د په خپل دنیاګي باندې یریږي. دی دنیاګي نه زړه نه کیږي چې مسلمانانو ته مخامخ شي په جنگ کې نه دی بیا تیغ تکي چې ځان بچ کما جنگ بخپل کار کوي اجه سو سره دی هغه دی او مسلمان د سني په آخرت باندې چې دا خو یو سیس دی بس چې موږ په خپل آخرت جوړو. دنیا خو یو سیس دی چې موږ په خپل آخرت جوړو برابرو. نو دنیا مسلمان چې د هغه په دنیا باندې نظر نه په آخرت باندې نظری نو هغه د قتل نم نه ری هغه خپل ځانم پیش کې خپل مالم پیش ولې دمه ته سره رواني آخرت زما اصل کامیابی خو هغه ده. د جنگي دی شي په سړی باندې حمله کولای شي او کافر مخله نشي راتلی ری. ځکه الله فرمایي بانهم قوم لا يفقهون. سمانا چې دا کافر چې دا داسې قوم دی بانهم قوم لا يفقهون سپوې نشته. الله جل شانو فرمایي ځکه کله دی پوهه خو دی به ایمان راوړي په آخرت باندې او په الله جل شانو ونشته. الله جل شانو فرمایي او ټیم شته موږ لانه دی شوی بیا الله جل شانو فرمایي دا یو آپشن الله جل شانو ذکر کو بیا الان خفف الله عنكم. اوس الله جل شانو چې کوم حکم دا مخکې حکم ذکر شو چې یو مسلمان به لسو کافرون نه تخت ځکه یو مسلمان د چا مقابله کولی شي لسو کسانو مقابله کولی شي. دا یو آپشن په حکم کې. دویم الان خفف الله عنكم. اوس الله فرمایي ما ته پته لري تاسو کې لږ کمزوري راغلي لږ کمزوري شوی دومره اعتماد مونږ. الله جل شانو فرمایي چې الان اوس خفف الله عنكم الله ستاسو نه بوج پکړه دی وعلم الله ته پته چې ان فيكم ضعفا پتا سو کمزوري ده ضعف ته پتا سو. نو وس حکم څه دی فإيكم منكم 100 که پتا سو کې سل کسانی صابرۃ او استقامت والا یغلبوا 200 د 200 د پاره کافی دي. اوس یو پسو شو یو په 2 شو چې دوه کافرونو به نه تختی مسلمان ته اجازه نشته. صحیح ده. ځکه الله فرمایل چې دا د انسان بس کله نه کله اعتماد ډیرو نه دی بیا د لسو نه تختی خو چې اعتماد کمی نه بیا د سره دا آپشن دی چې د دوه کسانی دا غینه باندې تختی کې دي سیوا کیږي بیا تختی دی شي نور مسلمان و باغا نه کوي. ښه صحیح ده. مخکې وته ویلو دا حکم تیر شوی مخ. نو الله څه فرمایي چې اوس کمزوري شوی تاسو نو بل آپشن د سره دا دی چې فإيكم منكم 100 که تاسو کې سل کسانی صابرۃ استقامت والا مضبوط زړه والا قیمتي خلک یغلبوا 200 یغلبوا دی غالب شي 200 په 200 باندې و ایکم منکم 1000 هغه پتا چې زر کسان یغلبوا 2000 نو بسو غالب راشي په 2000 باندې باذن الله. خدا ارسب د چا په حکمي دا به د الله په حکم او په اراده سره والله مع الصابرین. کم خلک چې مضبوط خلک یې الله جل شانه داغي سره دی د چا سره مضبوط خلک صبر والا خلک. یو خدای نظم قرآن دا نسخ چې کوم دی الله جل شانو په دې انداز کې دا خبره ولې ذکر کړي شل صحیح ده شلو پسې 200 داسې انداز کې یا زر 2000
دا انداز چې الله جل اصل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو طریقه وا هغه چې به یو دسته لېږل چرته کنه دسته یو دسته کې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لسو نه واله د سلو پوری خیال هم دی یا د 200 پوری یا د 0 پوری کسانو الله هغه انداز کې ذکر کوي هغه حکم ذکر کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام د دستو پوزیشن داسیو کوم دستې چې د جهاد د پاره لېږلې خیال هم دی د اغي چې کوم انداز او د اغي مطابق الله جل شانو د عربو د انداز مطابق الله جل شانو آیتونه